تاسو نه هم خواسته چې بنیادی تور باندې د حجرې په حق له خبرې کیږي او بیا د کم مزدار خوراک چې تاسو مو سره ډېر انصاف وکړو کنه والله که خبره دې کړې روټي کنه دومره ته خوند واغوسنه هغه په حق له مر سره خبرې شریک کوي. خټک صاحب مننه په خوراک خبرستو خبره کوو خو اول په دې دومره لنډ تنګ ژوند کې د مسافرۍ په دې ژوند کې د خپل کلی وطن خپل کلتور یادول حجره جوړول دا د کباب په نوم لویه خبره ده او دا زمونږ هغه جنیټیکلي د احمدشاه بابا هغه شعر دی د دلي تخت یې روم چې را په یاد شي د خړې پښتونخوا د غرو سرونه نو دا دلته چې دا پوزې دی دا کټ دی د عزیز لاله په خپله شاعرۍ کې خپل کټ پوزې دی واله عزیز امانت واله زما د ورور مهر په حجرې خبرې وکړې نو مونږ شمشاد ټي وي له ریکارډینګ کوو باسین صاحب راغلی او ما ورته درې څلور حجرې راغلې کړې وې پس به پروګرام کتلی په هغې یو مشر ډېره ښکلې خبره وکړه څنګه چې مهر خان وي چې د اوس دور د کشران چې د حجره پاس نه دي چې کم سړی حجره پاس وي نو دی په جرګه پوهېږي په مرکه پوهېږي مشر په ناسته پاسته پوهېږي او هغه پکې ښکاري نو د حجره چې ده د پښتنو که تاسو ته ووایي د اشتراکي ژوند د پښتانه بیسیکلي چې موږ وګورو که نه زموږ د شاملاتو ځمکې اوس هم شریکې دي د دې اشتراکي ژوند یو سیمبل دی بونیر کې هم اوس آبادي دي په صوابۍ کې هم دي لکه تاسو که حجرې کې څوک مونږ په وړوکوالي چې بلاړو کې مناستو نو مشرانو باول دا خبره کوله لکه پلانکي پټي کې وتر سیوا دی باران شوی پلانکي کې د کروندې وخت دی دا په دې موسم دا شی کرل غواړي بیا به ایون دی پورې چې لکه هغه ویټرنري ساینس پورې ډاکټر ناس په لکه زما سروې بیمار دی هغې د څه ورکم چې دا جوړ شي دې نه علاوه به که د چا لاس مات ولکه پلانکي ځای ته لاړ شه سړی ډېر ښه کوشیر وروني ارتوپیډک سرجنز خو نه و د دې سره سره به لکه نور هم بلا داسې خبرې چې د دې حجرې نه به د بندیز اعلان کېدو د ناغې اعلان به کېدو د رباب ټنګ ټکور به زموږ په حجرو کې اوس هم به زه هم دې ټایم کې زما سور د منیر ملګري ګورو نو د خونانو اور به ښه بلي او بس هلکان پکې ناست وي د ناوخته پورې چې کوم لونډ دي د چا واده نه شوی په حجره کې ناست او بیا په دې حجرې پسې بلا لطیفې دي بیا زموږ ټپې دي قصې دي بیا زموږ صوابۍ او مشترکه لوبه د مخه اوس په جمی کې دا د صوابۍ او د بونیر د سدارزو د صوابۍ د دوی د رزړو د عثمان دا لوبي دا خلک راځي د یو بل سره هغه تعلقي ټول ورځ په حجره کې مخه ویشته شي ته زموږ روایتي کیل نو دا حجره چې کوم ده که دا دغسې آباده لکه څنګه چې دوی په اماراتو کې آباده ساتلې ده که داسې په وطن کې هم آباده وساتلی شي نو نه به دا بې امني دا د امن دپاره هم یو غټه خبره زموږ غټه مسله څه وشوه حجرې رالې بیټکونو ته اوس په حجره کې به یو کشر ناست و هغه به د هغه به همزولی معلوم و د هغه به ملګری معلوم و هغه ته به دا پته و چېره دا مې تربور دی دا مې د پلار نیکه خلاف پاتې شوی ده په مخکې به دا خوی نه کوم دا به کوم بیټکونو ته رالل بیا د بیټکونو نه اوس چې حجره ده هغه موبایل ته راله نن فیسبوک چې کوم دی یا ټیک ټاک چې دی هغه حجره ده نو په کار ده چې موږ د دنیا د تک سره سره خپل روایات هم داسې برقرار وساتو چې د حجرې سره زموږ د رسم رواج سره زموږ د ژوند جواک سره کومې تړلې خبرې چې موږ هېرې نه کوو که هغه موږ هېرې کړې او بیا به ما حشر کېږي چې کوم خلک خپل روایت هېر کړي هغه ورکېږي دنیا کې بلا قومونه داسې دي چې ورک شو موږ په روایاتو ژوندي خلک کباب د کباب هم زه یو خبره وکړم دا ټولې ډېر تعریفونه وکړم چې زه یې کوم نو مو هغسې دغه غونته به شي خو زه په خپله 4-5 کالونه مې کباب نه خوړلي او یقین وکړه چې تاسو راته وکتل که نه او کم ما د هغې نه خوند واخیستو نو چې وایي وړی مې اخیسته نو یا په شنکر کې ما یا د میرجو کباب په مینګوره کې ما په اخر کې په دوی تارو یاده کړه په تارو کې ما دا تعریف مې اورېدلی و چې داسې مشر یو هڅه کړې ده او دوی ته به دا خواست کومه چې په دې ګلب کې څومره دا دغه دي که نه زموږ د اماراتو سټیټو نه علاوه لکه سعودي دی قطر دی عمان دی نو بحرین دی نو په هر ځای کې د خلکو دغه سروس ورکړي کوم چې موږ دا بار ماشاءالله رش ولیدو د مالواریانو د مختلف عرب چې دي او دا دوی یو خبر وکړه کیپسي هغه که نه یوازې دا کباب نه دلته الحمدلله دغسې نور هم د پښتنو روایتي خوراکو بلا رسټورنټ دي چې موږ خپل هر یو شی داسې پروموټ کوو د دنیا ته وښیو چې یاره موږ یوازې د جنګ خلک خو نه یو موږ د امن هم خلک یو د خوراک هم خلک یو په ډېره مننه جي مایک اوس موږ تاسو ته درکړو بالکل ډېر نه تنګو نور
ها بس زه بختیار خټک صاحب تاسو او مهر خان او حسن خان انتهایی مشکور یم او شکریا ادا کوم او ما سره الفاظ نشته چې زه الفاظ ادا کوم تاسو شکریا ادا کوم او تاسو ټیم واخیستو او دا خپل خبرې تاسو ان شاء الله موږ د ناظرینو ته ان شاء الله ضرور مخته کوو هغه به ډیر خاص کر د مهر خان دا خبره چې کوم وکړه چې اجرا یونیورسيټي ده نو دا ډیره ښکلې خبره وه متل وي دا آئین دی بالکل یو جهان زده کړي وو کی تیار ده تاسو بالکل یو جهان مننه ډیره مهرباني جی السلام علیکم السلام علیکم جی